لله كفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وآله وأصحابه أجمعين عزتمند حاضرین اوریدونکو بغیر د توطیه تمهید او د مقدمات او د اصول د خودونه یو څو خبرې خپل طلباء کرام ورونو تک خاص کر د ملکند ویجن سوات او زلدیر پایین او بالا ورسره چترال او زمنګ باجوړ او د دین علاوه د ټول پاکستان طلباء کرامو ته د درې خبرې یو د مجاهدې په باره کې دویم د مجاهدې چې کومه ثمره ښکاره کېږي د هغه ثمرې په باره کې او دریم زمونږ اکابرو د مشرانو بعضې حالاتو د نقل کولو لومبی خو زه په دې خبره ډېر خوشحاله شوم چې دا سټیج یو ذمهدار سټیج دی د دې نه هر قسمه موضوعاتو باندې خبرې وشوله دا یوازې د حاضرې مجمع ته نه ده بلکې دا پوره دنیا ته ده دا خبرې به نن امریکا کې اورېدلی کېږي برطانیه کې به اورېدلی کېږي زمونږ خوا کې زمونږ یو دشمن ملک دی الله جل جلاله دې زمونږ د مسلمانانو د پاکستان په مقابله کې مغلوب وګرځي هندوستان هغې ته به نن دا خبرې اورولی کېږي متحده عرب امارات سعودي عرب مصر شام لبنان فلسطین او ترکو دا ټول ملکونه به تقریبا دا خبرې اوري دا صدا نه ده چې دا یوازې حاضره مجمع اوري د دې نه صرف په طور د نمایندګۍ باندې ما خو سوچ هم وکړو چې زمونږ زلدیر پایین او بالانه زمونږ رخال د دارالعلوم شیخ الحدیث حضرت مولانا عبدالشکور صاحب پرون ښه تفصیلي بیان کړی زمونږ ربرې ضلع د شرنګل د مدرسې محتمم مولانا عبدالحق صاحب هغه هم ښه تفصیلي بیان او خبره شوې وه ما مناسب هم نه ګڼله چېرې درېیم نمبر کې دي زم په دې سټیج باندې څه خبره وکړم که د خبرو کولو د تقریر خبره شي دا په سټیج ناس علما مشایخ دا درکنار کا چې دا حاضره مجمع مخامخ نیم په نیمه کسان بلکې د دې نه زیات دا الحمدلله مقررین دي دا مفسرین دي دا د دین بیانونکي دي په دې سټیج باندې که هغوی له موقع ورکړلی شي نو هغوی به تقریر وکړي خو لیکن دوره دا چې نمایندګۍ په شکل بیا هم زمونږ مولانا صاحب خبره وکړه زه به تاسو ته صرف یو خبره وکړم طلباء کرامو ته د خوشحالۍ په شکل یا د زمونږ د پنجپیر د درس وسم دا اصول دي کله چې دوره تفسیر کېږي د رمضان المبارک د مشر شیخ په دور کې دا اصولو چې سبا له به دعا وکړ نو په بیګانۍ شپه باندې به د امارتونو تجدید او تعارف کېده د پلانکۍ ضلع امیر څوک دی ناظم یې څوک دی نایب یې څوک دی دا اعلانونه به کېدل او په لوډسپیکر به اعلان وشو مثلا د مردان د ضلع امیر او ناظم او د هغې شرکا او ملګري د هغه ځای ته غونډ شي د پېښور هغه د هغه ځای ته غونډ شي د سوات هغه د هغه ځای ته غونډ شي دا پاکستان د ضلع د صوبې دا اعلانات کېدل زمونږ زلدیر دا پکې داسې حال کې راله چې چا نوم هم وانغېستو زم په مجمع کې ناست یم په ما هم د خفګان د لاسه نه خولې راللې زما سره یو ملګری د چوکیاتن د مدرسې اولنی محتمم مولانا عبدالمتین شهید رحمت الله علیه هغه هم ناست دی ما چې هغه ته وکتل په درس کې موږ دا درې کسه شرکاو د پنجپیر په درس کې د هغه رنګ زیړ شو د ډېر خفګان د لاسه د ټول پاکستان د آزاد کشمیره پورې نومونه واخیستلی شو او زمونږ زلدیر پکې رسره نوم وانغېستلی شو هغه بې اختیاره لوډسپیکر ته پاڅېده په لوډسپیکر باندې وایي د زلدیر چې څومره ملګري دي د میجر صاحب د کور په خوا باندې دې ځای کې نالۍ غوندې کې وه وایي دې نالۍ ته دې راغونډ شي
منګه چې هغه ځای ته غونډ شو نو 3 کسانو نو زما ځان سترګو کې اوښکې رالې د مولانا عبدالمتین ځان سترګو کې اوښکې رالې ما مولانا عبدالمتین ته وې سړی چې کابینه جوړوي نو خو 5 کسه ولا پکار دي یو امیر یو نائب او یو ناظم او یو نائب ناظم او یو ناظم نشر اشاعت او شپږم ورسره خزانچي ما ورته 3 کسانو نو هر یو تن ته به 2 عهدې حواله کړو نو هغه وې څه وکړو به هر صورت تنظیم د 3 کسو نه جوړ شو ای زما طلبای کرامو ملګرو ورونو داسې حالو چې زمونږ په علاقه کې د چکدرې نه ونیسه د لورۍ د ټاپه پورې او په دې بل طرف باندې تر کومراټه پورې دومره ځای موږ نه موندو چې موږ حضرت شیخ راولو مشر شیخ الله دې غریق الرحمت وګرځوي او موږ په هغه ځای کې اجتماع او جلسه قدرې وکړو دومره ځای موږ ته نه میلاوېده 2 په 2 باندې یو مولانا عبدالمتین دی او یو د خال د عجز دی مشورم د خال کې وکړه زه ګړې ساز سړی زما په دکان کې چېره جلسه جوړو او په ذلدیر ته شیخ راولو هلکه د جلسې خو لوی بوجي برداشت کوي به څوک حضرت شیخ له به د ګاډي پروګرام صحیح زه تاسو ته علمي خبرې نه کوم دا صرف نقلي ستاسو راحوصله افزایۍ دپاره نه هغه ماته وي د حضرت شیخ د ګاډي دا خرچه خالي ته برداشت کا نور به کېږي ما کلیوالو ته ویلي دي هلکه جګړه به جوړه شي هسې نه حضرت شیخ ته څوک تېره پاتې خبره وکړي زه خو د علاقې پښتون یم بیا دا نشم برداشت کولی په هغه ځای به ما خپل سر ایښودلی وی زه خیر دی الله دې خیر کې نه به کېږي 2 په 2 باندې ای ملګرو جلسه سراټۍ نومې یو ځای دی زمونږ په دیر کې د دیر نه په بره د کوهستان په روډ باندې په هغه ځای باندې جلسه جوړه شوله 2 په 2 باندې جلسه وشوله نن الحمدلله ثم الحمدلله د ذلدیر دا حالات الله راوستو چې زه په کوهستانونو کې د غرونو سر ته وخېجم بانډو جاتو له زه ورشم وړو دیرو په وجرو کې زه کښېنم چې زه ګورم نو د جماعت اشاعت التوحید والسنه یو بورډ به لګېدلی یا به د مدرسې یو پوسټر لګېدلی یا به د مرکز یو پوسټر لګېدلی یا به د دارالعلوم د دارالقرآن د پنجپیر د فضلاو نومونه هلتې لګېدلي یا به د دارالعلوم تعلیم القرآن خال د فضلاو نومونه لګېدلي په هر ځای کې که موږ غواړو نو الحمدلله ثم الحمدلله ممانعت نشته چې موږ خپل قائد محترم مولانا محمد طاهر احمد ذله العالی راولو موږ مولانا شمس العادی صاحب راولو زمونږ نور اکابر دي مشایخ دي دا ټک شیخ صاحب دی باجوړ شیخ صاحب دی دا مې تاسو ته راحوصالایب دپاره خبره وکړه ورونو داسې وخت و واقعي چې په مکه معظمه کې د نبی علیه السلام او د هغه ملګري تاسو ته تاریخ یاد دی پخپه کې پړی اچولی کېږي په کوڅو کې راښکلی کېږي د بدن نه غوښې او هډوکې په ګټو پورې پاتې کېږي خو حقه مکه معظمه ده چې الله جل جلاله فتح کړه نبی علیه السلام د بیت الله شریف نه بوتان بار گزاري لخت پلاس کې ورسره ده بوتلې راچي او دقه آیات وایي چې دا کوم آیات به اختیار الله زما په خولې باندې راوستو جاء الحق وزهق الباطل جاء الحق وزهق الباطل ان الباطل كان زهوقا خورونو دا واورئ بیا تاسو ته تاریخ معلوم دی هغه د مکې خلک چې د نبی علیه السلام یې کومه مخالفتونه د هغه د ملګرو مخالفتونه کړي خو چې کله پې د نبی علیه السلام لاس الله برکړو نن تاسو ته وایم و د اشاعت ملګرو یقینا چې الله ستاسو لاس برکړی دی ګورئ دا واورئ چې زمونږ لاس الله اوس ښکته کړی نه دی الحمدلله ثم الحمدلله په هر ځای ستاسو لاس الله اوس چوت کړی دی خو دا تقریر ځان سره یاد وساتئ نبی علیه السلام د مکې خلکو ته څه وایي چې نن خو ماله الله په تاسو باندې اختیار درکو که زه تاسو غلامان جوړولی شم ستاسو مالونه او جیدادونه زه تقسیمولی شم خو لیکن نبی علیه السلام ورته څه وایي لا تسریب علیکم اليوم یغفر الله لنا ولکم لکه یوسف علیه السلام سره ورونو څه کړي خو چې کله الله جل جلاله یوسف د بادشاهۍ مقام ته ورساو هغه
خپل ورونو ته دا نه دي ویل تاسو جیلونو ته اچوم، تاسو سره تعصب کوم، تاسو سره ضد کوم، تاسو سره زیاتې کوم، بلکې نبی یوسف علیه السلام ورته څه وایي؟ لا تثریب علیکم اليوم. نبی علیه السلام هم حقه طریقه اختیار کړله، د مکې خلکو ته څه وایي؟ لا تثریب علیکم اليوم. او بیا ورته څه وایي؟ انتم الطلقاء لله، د الله دپاره تاسو آزاد یئ. نن الحمدلله د شاترونو واورئ، طلبه کرامو علما واورئ. نن ما تاسو ته دا مختصر غوندې قصه وکړله چې نن د ذلدیر، د باجوړ، د سوات، د مردان، دارنګې د کمې کمې علاقې په کوم ځای کې تاسو ښه آزاده جلسه نشئ کولی. دا د الله هغه رحم او کرم ورونو، دا قربانۍ وشولې. که د حضرت شیخ قربانۍ راوالې نو خو تاسو ته معلومه خبره ده په ټانګه کې د هندو وړی کېږي او سیک دی وړی کېږي او د حضرت شیخ ځای دی پکې نه وي. دا زمونږ دا کابرو د هغه شاګردانو باندې داسې وخت چې کوم دی نو راغلی دی چې یو تن درګاهونو له به د اختر په ورځ باندې ګاډې روان شو، د لوی اختر او د وړوکي اختر په ورځ باندې نر او ښځې به پکې ګډوډ ناسو، په درګاهونو کې به په هغې باندې شپې چې کوم دی نو راتلې. د حیا او د غیرت نه هم خبره خلاف وه، اسلام او توحید او سنت خو پرېږده وه، د حیا او غیرت نه هم خلاف. یو ملګری به و، الله څه وکړم ردې شرک سه، الله ته به جړل را بغیر د ګاډي مخې ته به سملاستو، ډریور ته به وی که نر یې جو دا ګاډی په ما باندې وخېجو، ما کو چړاو کا او د درګاه ته دا ګاډی هلته چې کوم دی نو بیایه. دا د هغه یو ملګري په قربانو دا حالات راځي. یو ملګري نه که تپوس وکړې بنډلې خطونه به ورسره پراته وي، کله د یو د طرف نه دم کوي تا سره به داسې وکړو، د بل طرف نه دم کوي. دا ټولې حق پرستو باندې دا شوي دي. نبی علیه السلام د هغه په صحابو الله جل جلاله داسې وخت راوستو چې هغه مکه فتح شو، بیت الله د بوتانو نه آزاد کو. البته حضرت شیخ د خولې یو بیت ته ویم، یو شعر درته ویم چې دا مشر شیخ د خپلې خولې دا به نه وایي زمونږ د پنجپیریانو خبره حجت ته، منګه خبره دلیل دی. دا حضرت شیخ خبره وه، هیچ حجت نیست قول پنج پیر. وایي ویل به که نه به وی مشرانو؟ هیچ حجت نیست قول پنج پیر، قول احمد فعل احمد را بگیر. یاد کئی دا شعر د مشر د خولې، هیچ حجت نیست قولی پنج پیر، د پنج پیری قول اس حجت نه دی، قول احمد فعل احمد را بگیر. د احمد صلی الله علیه وسلم قول دا هغه فعل دا زما میشن دی، دا زما رئیس جماعت اشاعت توحید و سنت میشن دی. ما ته یو ځدی ما وی زر توحید په موضوع خبره کوم، خو بیا مې سوچ وکړو یو قصه راته صرف کوم چې توحید خو چې دا اجتماع شروع شوي دی او جو تر اخره پورې توحید دی او توحید دی، خو د یو بدعتي خبره به ته وکړم. ما ته وی یاره تاسو پنجپیریانو تقریر زه د لرې نه پېژنم. هلکه مې د څه نه پېژنې؟ وایي سړی ستاسو په تقریر کې بل څه نشته دی خو توحید او سنت، توحید او سنت، توحید او سنت. زه چې د لرې نه چرته نه ملا تقریر ته غوږ کېدم، خو چېرې توحید خبره او د سنت خبره پکې راځي جو زه پوه شم په دې باندې چې دا بل څوک نه دی، خو دا پنجپیری دی. نو ما یې دا دویمه علامه یې راته ووایه، دا ښه وه چې دا هم د هغه د خولې علامه وه. وایي دویمه علامه یې دا خو نور څه نه وایي، خو قال الله قال الله. نو ما وایي زه دا راته وایي چې قال الله نه وایي، نو د دې په ځای څه ووایي؟ وایي کله خو دې داسې م وایي که نه چې قال شیخ عبدالقادر جیلاني، قال شیخ فلانه، قال شیخ. نو ما چې قال الله یې نو ما بل چا قول ته څه ضرورت دی؟ زما شیخ ما ته دا خبره کړې د قول احمد فعل احمد را بګیر. دا څو خبرې مې عرض کړلې د څولو خپلو طلبه کرامو ورونو حوصله افزایۍ دپاره او ستاسو د قربانۍ دپاره چې قرباني وکئ. یو تن د قربانۍ والی اخلاص والا الله جل جلاله د هغه په وجه باندې ملکونو کې انقلاب راولي، خو ښه اخلاق اختیار کوي. چې دا ونه کوي دا خبره مې ته ځکه ذکر کړه چې نن الله تاسو له غلبه درکړل، داسې نه چې بل چا سره بد اخلاقۍ نه کار والی. لا تثریب علیکم اليوم، چا به دمکۍ درکړي، چا به کنزل لته کړي، چا به هر څه کړي، خو دا هغه ټولې خبرې وغورځوئ. دا خبرې دی الله زموږ ستاسو عملي ژوند کې راولي. وصلی الله تعالی علیه وسلم.